زما عزتمند مسلمانانو ورونو ان شاء الله تعالی زبد اخرین لس سورتونه ان شاء الله د سورې فیل نواله تر د سورې والناس پورې دا به ان شاء الله تاسو ته تجوید موافق چې کومې اهمې غلطیاں نه کیږي د هغې د ختمولو دپاره به ان شاء الله موږ تاسو زه به تاسو ته په اسان انداز کې ان شاء الله کوشش داسې کوم چې الفاظ د صحیح کولو هغه طریقه زه تاسو ته وښیم ان شاء الله نو چې موږ تاسو کوشش داسې وکړو چې څومره دا لس سورتونه ویلې کېږي دا موږ تاسو پابندۍ سره وګورو او دغه شان چې کوم دی خپل قرآن مجید الفاظ چې کوم دی دا صحیح کړو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمای اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها تاسو د عرب غوندې قرآن لولئ او د هغو په وازونو باندې چې کوم دی تلاوت کوئ او قرآن مجید کې الله فرمای ورتل القرآن تاسو قرآن مجید په قلاره قلاره لولئ په مزه مزه باندې لولئ او بل ذکر رب العالمین فرمای الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته قرآن مجید تلاوت داسې کوي لکه څنګه چې دې څه دی حق دی او امام جزری رحمت الله علیه فرمای والاخذ بالتجوید ختم لازم من لم یجود القرآن آثم تجوید ختمول لازم دی او بغیر د تجوید د قرآن لوستل دا ګناه ده نو قرآن مجید د حرف په بدلیدو سره معنی بدلیږي زبر زیر په بدلیدو سره معنی بدلیږي نو دې وجه باندې الفاظ یې کول دا لازمي دي نو زه به ان شاء الله نن اولنۍ صورت ویم پای کې به الفاظ څنګه وایو هغه به طریقه به زه تاسو ته ویم ان شاء الله هغې ته موږ تاسو توجه سره وکړو دا اولنۍ صورت دی دې ته ویل کېږي سورې فیل صورت بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف دلته اولنۍ حرف چې راغلی دې ته ویل کېږي حمزه حمزه دې ته ویل کېږي چې پای باندې زبر زیر پیش هغې ته حمزه وایي او چې په کم باندې زبر زیر پیش نه هغې ته څه وایي الف وایي نو دا حمزه ده نو حمزه به ادا کېږي حمزه د هغه چې کوم دی زما عزتمندو چې مونږ تاسو به دې حمزه باندې کوم زبر راغلی دی نو دا زبر به جټکې سره نه وایو الم داسې به نه وایو بلکې نه به راکاږو الم دام غلط دی زبر ادا کېږي د خولې د اواز د بیرته کېدو نه بغیر د جټکې بغیر د راښکودو الم 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 تر دلته تره کې دا شنه نښه چې کوم دی راغلې ده نو د دې شنې نښې علامت دا دی چې دا حرف غټ ویلی کېږي نو دا ولې غټ ویلی کېږي ځکه چې په را باندې زبر دی کله چې په را باندې زبر راشي پیش راشي دو زبر راشي دو پیش راشي کړه زبر راشي الټا پیش راشي نو په دې حالاتو کې دا را غټه ویلی شي څنګه به وایي الم تر الم تر کیف 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 بنوي کیف دلته یایلین دی یایلین څه ته وایي چې یا ساکنې مخکې حرف باندې زبري یا ساکنې مخکې حرف باندې زبري نرمۍ څه ویلی شي الم تر کیف الم تر کیف فعل بعضې خلک وایي الم تر کیف فعل ففعل نه دی بلکې ففعل ففعل ربک دلته بیا په را باندې نشته نښه ده نو دلته په را باندې زبر دی نو بیا راغټه ویلی شي ربک ربک باصحاب دلته را صاد دی نو صاد باندې مشته نښه ده نو دا ولې دا دې وجې نه چې وح حروف غټ ویلی کېږي یو دی خا صاد ضا طا ضا غین قاف دا حروف غټ ویلی کېږي دا چې په قرآن مجید کې په کوم ځای کې راشي هغه حرف به غټ ادا کېږي نو دا صاد چې کوم دی د غټ حروفونه دی نو څنګه وی باص غټ به وی دویم دا چې درې حروف داسې دي چې پکې شپېلې اواز کېږي د سیټي اواز کېږي کم کم دي صاد زا سین نو باصحاب الفیل فیل کې یای مده ده یا ساکنه ده او مخکې حرف باندې زیر دی دا به د یو الف مقدار کم از کم باصحاب الفیل او چې وقف پې وشي نو بیا مد عریض وقفي کېږي دا سکوني اصلي دی نو بیا به د یو الف مقدار نه زیات راښکودلی شي الم یجعل دا اسماني رنګ چې کوم دی د دې معنی دا چې په دې حرف کې قلقله کېږي قلقله معنی دا چې په دې کې اواز تنبیږي الم یجعل کیدهم فی تضلیل تضلیل کې بیشته نښه راغله دا حرف هم غټ ویلی کېږي ضاد فی تضلیل وارسل دا سره نښه چې راشي د دې معنی دا ده چې په دې کې ادغام کېږي
نو د تنوین نه پس چې کله د ادغام د څلور حروفونه یا نون میم واو نه یو حرف راشي نو ادغام به کېږي سره د غنې فی تضلیل وارسل کې را بیا ساکنه ده او را چې کوم دی نو دا غټه ویلی شي ولې غټه ویلی شي تاسو به چې په را باندې خو زبر زیر پیش نشته نو قاعده دا ده چې کله را ساکنه معنا را باندې دغه غوړندی نو مخکې حرف ته به ګورې چې په مخکې حرف باندې زبر یا پیشو نو را به غټه ویلی شي نو دلته مخکې حرف باندې څه دی زبر دی وارسل علیهم طیرا دلته هم طوا غټه ویلی شي د غټ حروفونه طیرا ابابیل رن کې غنه نه کېږي کله تنوین نه پس شپږ حروف راغلل حمزه ها عینها غینها نو بیا به پوز ته اواز نه چوتېږي غنه به نه کېږي بلکې اظهار به کېږي طیرا ابابیل به نه وی طیرا ابابیل ترمیهم دلته هم را غټه ویلی شي ولې ځکه را ساکن ده او مخکې حرف باندې زبر دی ترمیهم بحجارة دلته اخفای شفوي کېږي کله چې میم ساکن نه بس با راشي نو دلته اخفا کېږي دې ته ویل کېږي اخفای شفوي بحجارة من بیا دا سور میم راغی معنا دا ده چې په دې کې غنه کېږي کله چې په میم باندې شدو او په نون باندې شدو هر حال کې غنه کېږي بحجارة من سجیل فجعلهم بنوي هم بوي فجعلهم كعصف ما مخکې ویلو چې صاد دا د غټ حروفونه د اشنه نښه چې راشي دا غټ ویلی شي دویم دا چې دا په دې کې د شپېلې اواز کېږي كعصف مأکول دوباره ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم دویم صورت به ان شاء الله به وای د خیر